السلام علیکم ناظرین، زم باچا خان او تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب چینل. نننۍ موضوع د ذکر په موضوع باندې ده چې آیا د الله د ذکر څه ته وایي. د الله د ذکر نه مراد ده د الله یاد. د الله یاد زمونږ په د ذهنونو کې دا خبره ناسته ده چې د الله یاد صرف دیتا وای چې الله اکبر وایا، سبحان الله وایا، الحمدلله وایا، الله اکبر، استغفر الله. دا د الله اسی په خوله یادول دي. اصل کې د دې الفاظو چې کم متن دی او کم مقصد دی هغه په زړه کې کېنول دي او په مزغو کې چې د دې په متن او په مقصد سړی پوه شي نو علی بدا سړی د الله یادول به وپیژني. نو په دې باندې یو مفتی صاحب خبره کړله. راځه چې دا مفتی صاحب نه دا خبره واورو، دا بیان تی واورو. او د دې نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل باندې نوي یئ نو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې هم کړئ او شیر یې هم کړئ او بل آیکن دا پرس کړئ د دې دپاره چې زمونږ کمه نوې ویډیو راځي نو د هغه به تاسو ته راځي، نوټیفیکیشن به تاسو ته راځي. نو راځئ چې د مفتی صاحب دا بیان واورو چې د مفتی صاحب په خپل بیان کې څه ویل دي. نو راځئ چې دا بیان د مفتی صاحب واورو. آتنیا فی ذکری او سستی مکوے زما پیاد کی دلتا ذکری ہر ٹکی باندې غور کوي بیا خود بخود معنی معلومیږي. خلق څه وایي چې ذکر دیتا وایي چې یو ځای کې کینی او تسبیح راوالی او سرړی چوي. دلتا اللہ تعالی دتوی فذهب انت و اخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. لارشا تا اوستارور چرتا لارشا فرعون تے ور لگی کنا او زما آیاتنا او زما نخیوسا ولا تنیا فی ذکری زما پا یاد کی سستی مکوا. فرعون تیل تالکا لگولا دا ذکر ورطلو وقت کی دا فرعون پا دربار کی اللہ ہوئی دا پکار دے چی مسلمانانو تا اللہ دا زڑسترگی و پویا نصیب کی دا سوچ پیو کی چې د خپل مولایانو نه پوښتنه وکړي چې کچرې ذکر تسبیح باندې الله توایي نو د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الله فرعون ته ورولېږل ورته ویل چې هغه سرکشي کړې ده ولا تنیا فی ذکری زما په ذکر کې سستی مه کوئ. نو څه معنا هلته ورته وی چې هلته هلکه ولګوئ معلومیږي چې فرعون تا نصیحت کول قانون بیانول. فرعون تا دا ویل چې ته خدای نه یې، خدای الله دې، ته رب نه یې، ستا خلق سره ظلمونه مکوا، زیاته مکوا، تجاوز مکوا. نو معلومیږي چې دا قانون بیانول فرعون ته په سترګو کې سترګې اچول اغنه د سړی بچی جوړولو ته ذکر وي. مسلمانو څه خوندور شی ته جوړ کړی دی. توبه چې یاره ذکر وی ډېر خوند کوي. نو خوند به نه کوي چې په پسته بروزه او په ښه پسته قالینه کې ناست وي او د الله پاک قانون نه دی تش ذکر جوړ کړی او سرړی چاوه په ګرمۍ کې خیر دی کله کله ایسی تا کېنه او په ژمي کې کمبلې کې پټېږه هېڅ مشکل نشته. داسې ذکر
اوس ګوره ورته څه وایي ولا تنیا فی ذکری سستی مکوئے زما پا ذکر زما پا یاد کی اذهبا لاړ شئ دواړه الی فرعون فرعون تا انه طغى یقینا هغه سرکشي کړې ده د سرکشي علاج ذکر دا څنګه ذکر دی هلته هلکه لګوله فقولا له قولا لینا دیده کی د فرعون د تکبر او د لویه لحاظ نه دی شوی دلته لحاظ د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام د خبرې د اوریدو لحاظ شوی دا معنا نه ده چې کني فرعون سره نرم خبرې وکړي د نرم خبرو قابل دی زموږ مسلمانان دغه ځای وایي چې ګوره الله موسی علیہ السلام فرعون ته ورولېږلو ورته وایي چې نرم خبرې وکړه مقصد دا دی چې کني کفارو سره ظالمانو سره جابرانو سره هم نرمي پکار ده نه ګلو نو غلطه به نه وایي دلته مخکې موسی علیہ السلام یو خطر ذکر کړی دا مخکې را روانه ده ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى ربا منگا یریگو چی دا سڑے دا سڑی زوے نده چی زور تا څنګه ور مخامخ شم اڈو بخبر وانوری ان یفرط علینا پا منگ بس یاتیو کی او ان یطغی بسرکشیو کی خبر باڈو وانوری دا خبر دیر مهمه دا یو سڑے لیوانے دے هغه ته ګولې مهمه ده چې ګولې ورکه هم ازغی ټکیږي کړي وته خو به شي کنه هغه ته ډراپ لګول مهم دي نو چې هغه ډراپ نه لګي به وشه به پڅکی خو چې دې دومره وکیږي چې ته یو ځل ستنه ورمانډي انجکشن ته د غلې شي نو چې څنګه بدري ساس کی ورشي علاج به نو اهم شی قران دې څنګه به دې ته ورسي نو الله و ته فرمایي نرمه کی خبر اوکا دا د متکبر بچی ده چې دې څنګه څه د خبره غوند والی د دې خبره د پاره گزاره وکړه دا خبره ډیره اعلی ده چې ضایع نشي دا تبلیغ اعلی ده چې ضایع نشي دا معنی نه ده چې کني فرعون د نرمه قابل ده فقولا له وای هغه قولا لینا الوینا پستا هغه ته پستا وینا وکي نرم وینا وکي نرم وینا څه د پاره وکي د دې د پاره وکي چې دا وینا قیمتي شی دی چې دی واوري لعله يتذكر کې دې شي چې نصيحت قبول کی او يخشى او يريږي کې دې شي چې دا خبره د وخت ورسي کې دې شي نصيحت قبول کی او يخشى یا درب نو يريږي قال دواړوال ربنا زمنګ ربا اننا نخاف يقينا منغا يريغو ان يفرط علينا چزيته بو کی پمن او ان يتغايب سرکشیو کی الله سره ډیر متکبر ده خبره بوانوري قال الله فرمایل لا تخافا ما يريگه انني معكما یقینا زتاسو سرما اسمع و ارى اورما او وینما یریگه ما زدر سرما زهر چوینم هر څاورم بس زسر پرستی کوم فقتیاه لار شیغتا فقولا ورتوای ان رسول ربک یقینا منګرا لګلی شی استاد رب د طرفنا من استاد رب رسولان یو قاصدان یو هغه په وی چې زرب ان رسول ربک یقینا منګا رسولان یو دربستا فارسل معنا نو پرېګدا منګا سرا بنی اسرائیل دا زمون قوم د بنی اسرائیل بس نور پرېدا
ظلم ور سره مکو دا موږ سره بس پرې د چې بویزو ولا تعذبهم او تکلیفونه مور کوا هغوی ته دا څومره مزدورۍ دې ته واغستې پټي دې پې واړول غواګانې دې پې ولوشلې کوټې دې پې جوړې کې خټې دې پې وکړې سوټې دې پې وکړې د دنیا هر کار دې ته واغسته څو کالونه ته لګیایي بس دا موږ سره پرېږده لکه یو سړي له چې ورشي خپله خور لور ته بوځي چې دا ما سره پرېږده بس نور ظلمونه پې مه کوه او بیا یې ورته ووایي چې ستا سر کې ډېره غټه نشه ده کدی شي ته به دا مونږ نه منې چې مونږ رسولان یو خو قد جئناکا یقینا راوړې دا مونږ تا ته بآیت نخا من ربک ستا د رب د طرفنا مونږ سره دلیل او حجت را سره دی چې مونږ رسولان یو هسې دعوې نه کوو مونږ نښه راوړې ده اوس دا ورته نه وایي چې د الله تعالی عذاب کته زمون خبره و نه مني نو الله تعالی عذاب به در باندې راشي ځکه چې دلته خدای په کرسۍ ناسته او د کرسۍ والا سړی کې نشي نو لہذا په بل طرز خواږه تر سره وته خبره کوي والسلام او عذاب نه بچ کېدل علامن هغه چاله ردي اتبع الهدى چې هغه روان وي هدایت پسې دیجه کی تاسو ته د سلام معنی معلومه شو السلام علیکم په حقیقت کې دعا ده سلامتی دی وی پتا سو باندې د عذاب د الله نه یعنی الله مو د خپل عذاب او ساته نو ورته وی والسلام علی من عذاب نه بچ کېدل هغه چاله ردي اتبع الهدى چې روان وي هدایت پسې مطلب دا دی چې کته هدایت پسې روان شي نو دا عذاب نه بچ شي او که هدایت دی ټکراو کو نو عذاب نه بچ کیږي په طریقې ورته وي ځکه چې هغه خو خبره نه اوري کنه سرکار خبره نه اوري ان قد اوحي الينا یقینا وحی کړي شوی دا منګتا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ورته وی چې مونږ ته الله د طرفه حکم راغلی دی ان قد اوحي الينا یقینا وحی کړي شوی دا منګتا ان العذاب چې عذاب با علامن په هغه چارزي کذب او تولى چې هغه حق ته دروغجن وایي او مخواړوي داسې ورته نه وایي چې انکار ونکي کني عذاب به در باندې راشي ولې هغه د دې اورېدل نه غواړي هغه کې لوی ده نور ته په داسې انداز وایي چې عذاب به په هغه چارزي چې چا دې حق ته د دروغو نسبت کو چې زمړه داسې خبرې دي او چا چې مخ واړولو زمونږ د دې حکم نه هغه باندې به عذاب راځي قال اوس هغه ورته وایي فمن ربکما ستاسو دا رب څوک ته وته وایي ځانې ناګولک ستاسو رب څوک ته چې کني رب خزیمه په مصر کې دا رب څوک دی ګوره دا یاد وساته فرعون څنګه د ربوبیت دعوه کړې ولک په دې ځان پوي کې فرعون د رب دعوه داسې نه و کړې چې زه هغه خبره چې کوم دی هغه زیمه چې په دې خبره پوي وي الله دې وکړي چې مسلمانان په دې خبرو ځان پوي نو دا خلق چې وایي چې د برا رب ځان نه جوړاو دا څه نه و ما یو کتاب لیکلی دی چاپ نه دی مخکې مې لیکلی دی الفرقان بین الکفر والایمان په هغې کې ما 14 دلایل د دې خبرې لیکلي دي چې فرعون برا الله تصور لرلو فرعون د برا خدای تصور لرلو دا هغه په خبرو کې دا هغه په گفتگو کې را بشي زبځه په ځای بیا تاسو ته خایمه لکه یو ځای کې هغه وایي چې تاسو چې د هغه رب پیغمبران یې نو په تاسو باندې برنه ولې د سرو زرو بنګړي نه را پریوزي دا بره ټکې دی ولې کوي څوک مني کنه
د څنګه د ربوبیت دعوا کړې و چې د بره تصور وو او د بقاعده هغه تصور منی شته دی د هغې باوجود څه وجه ده چې د بیا هم د ربوبیت دعوا لري د ځان ته د رب اوتار وي دغه توجه کوي د ځان ته د رب اوتار وي او د ابراهیم علیہ السلام قوم ستورو عبادت کولو هغوی د ستوري څنګه خدایان منل تا ګمان یاد وساته تاسو سره دوکه کیږي تاسو په زړه کې وایي چې هغه داسې خره وو چې هغه وی چې دا نمر زمونږ خدای دی نه هغوی داسې نه منل دا سپوږمۍ زمونږ خدای دی دا یې نه منله هغه وی چې دا نمر چې دی دا ډېر انتهایی پاک دی دیندار دی د خلکو خدمت کوي حالانکه دا خوشتوره دی دا یوه سیاره ده دا د دنیا نه څومره غټه ده دا پته ده تشته نمر د دنیا نه دومره غټ دی چې په یوه نمر کې 13 کروڑ دنیاګانې راځي څومره 13 کروڑ دنیاګانې پکې راځي دا دومره غټ دی بلې و سیاره اوس دریافت شوې ده په دې 13 کروڑو په دې 13 لاک کې زه خطا کېږم خو لوی غټ شی بلې و سیاره دریافت شوې ده هغه دومره غټه ده چې په هغه کې 3.2 بلین نمرونه راځي یعنی 200 کروڑ نمر پکې راځي دومره هغه لوی دی دا څه شی دی دا د رب کائنات نو هغوی وی چې دا دومره اعلی دا دومره لوی شی چې دی که نه دی دا د رب اوتار دی هغوی هم رب جدا منه چې یو ذات دی پخوانو مشرکانو کې او د نن زمانې په مسلمانانو کې فرق موږ رونه رونه یو اکې یو شی انشاءالله په جهنم به زمونږ او د هغوی ملاقات کېږي دا سوچ هم ونه کړي چې موږ به فرعون سره نه میلاویږو من به شداد سره نه میلاویږو نه که موږ سره کې غېږې میلاو نه کړې د جهنم په دروازه بیا منیر شاکر نه ووایه چې ته په قرآن نه پوهېدې موږ به یې کې یو ځای له ورځو او د یو بل نه پوښتنې کوو چې څنګه چلو شي د هغوی دا عقیده وه چې دا دیندار او دا بزرګ او دا ډېر پاک او دا ډېر پارسا دی نو لکه څنګه چې ستا د تصوف والو د پیرانو مریدانو ستا د جدید ورته نشو ویلی دا 1400 کالونه چې دا کومه سلسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم 150 سال نه 110 سال نه پس چې کومه سلسله روانه ده د دوی دا عقیده ده چې د ملا ولې محترم دی تا ته پته شته د ملا قدر ولې کېږي دا په دقه وجه کېږي چې دا اوتار دی فرعون قدر هغوی داسې کولو هغوی وی چې دا فرعون دومره پاک او دومره لوی او دومره قوي دی چې دا د خپلو اعمالو او د خپلو قوتونو روحاني طاقتونو په وجه بره خیجي دومره وختو چې دی والا لکه مالګه چې اوبو کې حل شي داسې الله په دې کې اوتار شو پرېوتو پکې حل شو پکې نو مالګه چې په اوبو کې واچوي مالګه پاتې کېږي اوبه کې جوړې شي دقسې الله په فرعون کې پرېوتی دی پکې حل شوی دی لہذا فرعون رب دی رب په دې کې ورک دی دې ته اوتار وایي دقه عقیده د ابراهیم علیه السلام د قوم وه چې هغه وی چې یا د نمر بره ختلی دی یا رب ورته راکوز شوی دی او دا یو ځای شوي دي د ډېر عبادتونو د ډېرو روحاني اعمالو د وجې نه لہذا رب په دې کې مل چکا ہے یا بله سیاره چې چا منله
لکه څومره خلک چې تیر شوي دي ستاره پرست کواکب پرست ورته وایي هغوی به هم دغه وي هندوان چې نن کم بت ته سجده لګوي ولې تاسو دا خیال دی چې ګنې هغه دومره خره دي چې وایي چې دا بت خدای دی چې دا خیال دی پرا نشي د دنیا هیڅ یو جاهل داسې نه کوي هغوی دا بت د یو سړي شکل جوړ کړی دی دوی یو بت دوی دی ماتا رانی کرشن بھگوان دا شډيري بلاګیانی دا د دوی سړی تیر شوی دي سیتارام وغیرہ دا د دوی اولیاء او بزرگان تیر شوی دي یا پیغمبران ورته وي یا اولیاء بزرگان ورته وي د دوی خیال دا دی چې دا دومره اوچتو چې دا رسیدلی و بره و الله پم دوی کی حال شوی و دی الله و الله دی و من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری وی زچه تشما و تچه زشی یعنی ما و تا داسی سره کی خلط ملت شو چه بیا څوک دا نه پیژني چې ته څوک یې او زه څوک یم دا څومره بت پرستی چې دا په دې عقیده باندې ده او دا څومره کواکب پرستی چې ده څومره شخصیت پرستی چې ده دا په دې باندې ده چې دا مولا صاحب چې ده دا ډېر پاکه هستی ده او د مولایانو تنهایی دا صرف رب ته معلومه ده زمن تنهایی من خو په تنهایی کې نافرمانه خلک یو منګه کې هر ګناه شته الله دې موږ معاف کړي د خلکو خیال دا دی چې دا دومره اوچت دی چې دی بالکل بره رسېدلی دی هغه په ده کې ختم شوی دا هغه ته نږدې دی هغه ده ته نږدې دی نو د ملا قدر خلک په دې وجه کوي دا اوتار ګڼي دقه شرک دی کني دا څنګه کېدی شي چې مزدوري ته کوي خولې د تا نه شي سره د مزدورۍ او د مشکلو ګټلو ټول ورځ مزدوری کوي بیا هم ماښام او ماسخوتن یا د جمعې په ورځ د جمعې په چنده کې ته پیسې اچای د جمعات په چنده کې ته پیسې اچای د مولا په تنخواه کې ته پیسې اچای خوار غریب له ته 2 روپۍ ورکوي ته دې ولی نه وي او دی دې ولی وي که په دیندارۍ سړی ولی جوړېدی خو په کار دی چې عوام دینداره وی د خلکو خیال دا دی چې نجی دا یو سلسله دا د رب خاندان دی مولا الله پندوی کی حل کیږي نو دا ټول امت شخصیت پرستو کواکب پرستو بت پرستو فلانا پرسته نو فرعون متعلق هم دغه عقیده وا چې دا اوتار دی د رب نو هغه ورته وی قالا فرعون ورته وی فمن ربکما نو څوک دے رب ستاسو یا موسی اے موسی رب دې څوک دے قال هغه ورته وی ربنا الذي رب زمنګ هغه دے اعطى كل شيء چې ورکړې دے هر چیز تا خلق او پیدائش داغه ثم هدا بیا ورته لار خودلې دا فرعون ته وی زماره به هغه دے چې دا ټول دنیا پیدا کړې دا او به ورته لار خودلې دا کتا خیال کړي هر شي ته الله خپل لار خودلې ده بچه پیدا شي شوند لڅور نږدې کاغه بقاعده خله پښړ پولو کې هغه ته خودلې دي چې دا بتڅ کې څخه پیدا شي فورا مرته ورلاندې کې دته څه پته راځي دلته ته ده او غلان زده او پغی کې پی دا یو ته خودلې ده لار اعطى خلقه ثم هدا ارشل خلقت ور کړه دے پیدائش ور کړه دے او بیا ورته لار خودلې ده نو فرعون ته دا سه خبر وړاندې کړه چې دا هغه په مازغه تا وکړل نو څنګه بل بکړه شي اوس ورته وی فقال انه غوال فما بال القرون الاولى پس حال بوي د پیړیو مخکنو چې رب هغه دے چې دا ټولې دنیا له خلقت او پیدایش ورکړې ده سر رب نه نو بیا دې دا زړو خلکو په باره کې څه خیال دی چې دا نن مخ کې مړ دي د دغ سړي پلار او دغ سړي پلار دغ سړي نیکه د دغ سړي نیکه د دوه متعلق دې څه خیال دی نو د خیال دا و چې موسی علیه السلام جذباتي سړی دی هغه وایي چې دا ټول په جهنم کې دي
نو دا خلق وی چې ښا زمون پلارانو ته د جهنمی وي خو هغه خو د الله پاک نبی و هغه روزلی و